السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د سکور کارت لوګوري استرالیا په مقابله نیوزیلند استرالیا 388 په جواب کې ورپسې نیوزیلند 383 د لیول شي پروفیشنل کرکټ د لیول شي ماډرن کرکټ او د لیول شي د کرکټ پلیران او زموږ سفارشي پلیران چې کله روزي معمول حق ټک ټک دا ټک ټک ټایم تیر شوی دی جی دا 250 او 260 پیچونه اوس نه دی په انډیا کې او نه هغه دور دی جی نن سبا د ټي 20 د او ډي آی نه ټي 20 جوړ دی جی نن چې تاسو د استرالیا بیټینګ زوخم تاسو خپل پته ولګي چې د استرالیا څومره زبردست بیټینګ کړو په جواب کې نیوزیلند څومره زبردست بیټینګ ورپسې کړی دی د استرالیا هر میچ ګټل پاکستان افغانستان او سریلانکا له خطر جوړیږي دا میچ ک استرالیا بایلل او پاکستان او افغانستان ته سیمی فائنل کوالیفای کېدو چانس نور هم جوړېدو اوس هم پکې چانس شته چانس لا ختم نه دی خو چانس ورو مشکلېږي ځکه استرالیا بقایا میچ چې کوم دی آسان ټیم سره دی افغانستان له خو پکاري چې استرالیا له شکست ورکړي یو میچ انګلند سره پاتره د انګلند فارمر لیډي تاسو له معلومه را پدغه کې خیر په دې باندې بعد کې خبرو کو راځو چې سکور کارت تاسو ګورئ استرالیا کړي 388 رنزونه په 49.2 کې سلور بالونه ته پاتې شوي هم دي وارنر په 65 بالو باندې 81 رنزونه دا اوپنران دي جی او یو په 67 بالونو باندې ټریویس هډ په 67 بالونو باندې 109 رنزونه دا ماډرن کرکټ دی دا چې کله پته ولګي پیچ د بیټینګ د نو بیا خلک داسې گیم کوي جی زمونږ غراش خو ول پته چې پیچ د بیټینګ د بال پیټر نه خوري او ماغه ټک ټوکې شروع کړي معمول حق پر شي پلیئر د معمول حق ټول روبره اوپنرانو نه ورانه جی اوپنران چې تعالی خسټر درکې ستاو میډل اډر مو چلی ستاو باټم اینډ مو چلی خو چې اوپنران د په زیرو شنو په میډل اډر پریشر شي چې په میډل د پریشر شنو په باټم اینډ په ټیلندر د پریشر شي وګوره جی وارنر دا ټریویس هډ بیټینګ وکړي بیا ورپسې د میچل مارچ په 51 بالو باندې 36 رنزونه یو 17 بال 18 26 بال 18 د میکسویل اننګز وګورئ په 4 اوور کې 41 رنزونه کړي مطلب 24 بال وهلي او 41 رنزونه پې کړي دي یو په 28 بال 38 یو په 14 بال 37 کیومنز اننګز وګورئ جی دا بالر دی کیومنز اننګز په 14 بالو باندې 37 چې سلور چکه وهلي دي جی راشي سٹارک وګورئ 3 بال 1 زمپا 3 بال 0 هیزلوټ 0 بال 0 د نیوزیلند طرف ښه بالینګ ټرند بول کړي چې 3 وکټ ایکسټری دي او ګرین فلیپس هم 3 وکټ ایکسټری دي خو ښه بالینګ پکې ګلین فلیپس کړی دی چې 10 اور 37 او 3 وکټ بل 10 اور 77 رنز ور کړی دی جی راشه د نیوزیلند بیټینګ اوس وګورئ جی دا اوس پاکستان ونو کې د شي د میچ په څومره زیات رنزونو بایلل دي 91 په 17 بالو 28 یو په 37 بالو باندې 32 ریچن راویندرا په 79 بالو باندې 89 بالونو باندې 114 رنزونه ډیرل میچل 51 54 لیتم 22 21 اګلین فلیپس اننګز لا وګورئ بیا نیشم اخر کې خبر بیټینګ کو اخره پورې ولاړو هو چون کې میچ ونه غټلو په 39 بالونو باندې 58 رنزونه جی نور تاسو کته کته شي سانټنر 12 بال 17 میټ هنری 8 بال 9 بولټ 10 بال 10 او لوکی فرګوسن 1 بال 0 جی کته وګورئ د استرالیا ترفه خو بالینګ چې کړه د اډم زم پکړه چې 3 وکټ ایکسټری دي 2 وکټ پیټ کیومنز 2 وکټ جوش هیزلوټ جی دا ماډرن کرکټ ته رورا د موږ د کم کلاډیان چې کم کرکټ کوي دا ماډرن کرکټ نه دی دا ماغه د مزبا د وخت ماغه د 1990 کرکټ کوي جی 1990 کرکټ اوس دا 2023 ته څنګه چې دنیا ته د شوی ټیکنالوژي ته شوی داسې ورسره بیټسمنان هم تیر شوی دي ګورئ نه څنګه بیټینګ کیږي چې استرالیا نو څومره اوپنرانو څومره زبردست په هر میچ کې د هر ټیم اوپنران چلی بغیر د پاکستان نه غول اوپنران دي چې په پرچی باندې په شفارز باندې او کس ټیم کې ناشتي نو د دې حواله سره هم یو بل غټ اپډیټ را روان دي نه پس چې کوم ویډیو راځي هغه بیا وګورئ چې معمول حق څومره غټ شفارز باندې په ټیم کې ناشته د تر د زمام الحق په شفارز باندې زمام الحق لم شرم پکار دی جی بیا په دې باندې بل ویډیو جوړه کو د استرالیا او د نیوزیلند سکور کارت ډیره زیاته مننه جی والسلام